محترمو د قربانۍ په آدابو کې یو دا چې ساروی څو ورځې مخکې ساتل چې د انسانانو سره دا ساروی مانوس شي چې دی بیا سړی حلالوي که نه هغه ډېر ورپسې خفه کېږي اصل قرباني دغه ده مونږ خو ساروي سره مانوس نه شو بس دا چانیوالو هغه ته وایي تی ساته بیا مذبح ته راوله د حلالي ځای ته یې راوله چې ته ورسره عادت شي ستا واړه ورسره عادت شي او تا را څاروي روان کړی دی ستا مړه نه غواړي او ستا بال بچم ورپسې خفه دي او ته دا قرباني کې دارنګې رز دوه مخکې څاروي ته خوراک ورکوله دارنګې په اوبو باندې موړ ساتله د دې اهتمام پکار دی ډېر خلک څاروي یو ورځ نیمه اوږې کوي وی بیا د قربانۍ په وخت کې دی چې کوم دی نو تقاضي کوي او دا کوي دا کوي دې سره ستا سویمه ده څاروي له به تکلیف نه ورکوي چاړه به د قربانۍ د څاروي د ذبحه کولو دپاره مخکې نه تیزه وساتئ د څاروي په مخ کې به چاړه نه تیزئ ښه تیرې به د څاروي په مخ کې نه دارنګې یو څاروي د بل څاروي مخې ته نه ذبحه کوله زمونږ دین اسلام مونږ ته ځناورو سره هم احسان ښیي ښه انسانان خو لا پرېږدوه یو څاروي ته حلالې زمونږ شریعت وایي د ده دپاره چاړه مخکې نه تیره کا اسې نه تی په پسه چاړه حلالې او دله تکلیف زیات میلو شي نبی علیہ السلام فرمایي د سره تاسو احسان وکړئ چې کله څاروي ذبحه کوي بسم الله الله اکبر ویل او کوشش دا پکار دی چې د څاروي هغه مخ قبلې طرف ته کړي شي بیا چې ګرانې نو کار طرف ته وي دغه صرف د آدابو نه دي یو زنانم ذبحه کولی شي ښه خو زمونږ زنانه ای غریبانانې خو چرګه نشي حلالولی نو دا پخوانه دی خلکو دا زنانه داسې یعنی یرندوکي کړي دي چرګه به څنګه حلالومه نه زنانه ذبحه کولی شي ښه زنانو دپاره ذبحه کول روا دي بیا بعضې خلک یې قرباني یې وکړه شرکاو کې بس دغه غوښه ستا شوه او دا زما شوه او دا د دې شوه ټوپکي را ټوپکي جوړ کړي غوښه بالکل په وزن سره برابر برابر تقسیمول بیا چې کله ستا غوښه راغله ستا عیسا نو غوره خبره دا ده مستحب طریقه دا ده چې دا غوښه درې سی کړي شي یو ته ځان تکه یو ته یارانو دوستانو خپلوانو عزیزانو تکه یو ته ګاونډیانو تکه ځکه دا هم هغه نږدې رشتې دي دارنګې محترمو که یو سړی دی هغه وایي زه قرض رالم قرباني پې کوم او د قرضو د ورکولو اراده نو په قرض هم قرباني کېږي جایز ده ښه بعضې خلک یاره په قرضو قرباني نه کېږي نه ولې دا ټول پاکستان په قرضو نه روان یاره دلته کم یو کار بغیر د قرضو دی دا موږ څونه چې موږ رالوي شو بوډاګان شو دا د پلاران شو پکې وي پاکستان قرضدار دی پاکستان قرضدار دی نو ترې پکې د قربانۍ او شل دېرش زره قرضدار شي که نه بیا به یې ختمه کړي ښه دارنګې څه نورې دعاګانې هم راغلي دي په وخت د څاروي د ذبحه کېدو کې دارنګې څه